السلام علیکم ملګرو له ډېر وخته بعد بیا له موږ سره زموږ ډېر محترم زموږ ملک حاجي ابراهیم لالا د خانوزۍ کلي دلسوري موږ له په مخه راغلی نو پرون د کلچر ورځ تېره شوله ورځ خو له موږه تېره ده خو نو د کلچر په باره کې به له ده یو څه حال وکړو نور به هم له ده د صحت مطابق حال اول وکړو حاجي صاحب ستړی مه سې سهال دی څنګه یې ښه یې صحت ته اوس څنګه دی صحت مې ډېر ښه ښه دی الحمدلله ښه عمر خو نو تر اتر چورتر دی یا د عمر په ښه ده خو تللی له عمره مه کېږه نور ګایدله ښه نور لاندې خوا ګاډۍ ښه تا یې نه ده ګلاو یا نه ده دغه کلچر ورځ پرون د پښتنو دنیا چې یو شی به د لیدلی لونګۍ به یې تړل که به سړی و که به نه و سړی هغه به ګردو لنګیانې تړلي وي اوس دی لکه کوجک پخوا خو اوستی په یاد د کولې د پښتمان دغه تړل کېدل د ښایستې لونګیانې د پښتانه خپل روایت اوس په باره کې د ځوانان دا نوي دغه ته دوې خبرې وکړه ورو د ځوانانو په باره کې نو څه درته ووایم قسم ده کوم د ځوان ډله چې یو کار نه په جوړ کار نه په جوړېږي نو څه کوي اوس دلته خاص په میډیکل کې ناست دی په کوکه کې واده راګوري په دې کوکه کې په دې کارټن کې به راغلی باید په کارټن کې نه راځي دغه تګ غواړي اوس په دا فیزیه ټیک دی ته یو خالکوان د زما هغه ورور بیا ناپوه دي سره نه خلاصوي د خواران کنه کوشش کوي نو څه شي وایي ورور والله ته به ګورو او سړي ویل ته څنګه مر سره زه په حالات مرکه کړم په الله زړه روس په کالا یو کار وکړي مطلب ستا خو الحمدلله شکر او بلډ پرېشر دا شیان نشته ورور زما یو شی نه دغه یو شی مستر نور یو شی نو هغه خو فلحال بېروزګاره دی بېروزګاره دی هغه نو مال چې په نوکري لګېدلی و نه بیا تنخوا راتله اوس به مزدوري وکړي یار مزدوري کولی شي ورور لاسونه پښې روغ سړی دی صحیح دی ټیک دی دوی چې بیا یې وسیلاس ودرې خوله ودرې دغه شی دی دغه وایي دغه کوم چې بابا یو شی پیداوار پر وشي ښه اوس نو به کور کار پر برابر شي صحیح دی ټیک ماشام ولا کېدل ښه دغه نو ته دویم ترتیب باید چې ورکول چې د علاقه سر خلاص کړي علاقه سر سړی اوس که دا پښتانه د کار نه دي یا نشي کولی نه کوي الله پاک ستا په وس کې څه مسته ته یې راوکړو د دغه ظالمانو محتاجي خو مو وکړی او زموږ د کلي نوم یې نه خو د علاقې د خانوزۍ سپین دی هغه اوس بل واده وکړي شابس او ستا تر تا په عمر کې زیات کم نه دی نو دی نه ستا عمر تر دی په هر عمر کې کېدای شي د صالح علیه السلام د اویا او د پنځه اویا کالو په عمر کې د علما کرام وایي خدای اولاد ورکړي ابراهیم علیه السلام ته الله پاک شپږ اتیا کاله باندې اولاد موږ نو څه بلې اولي نو دوی بیا پر دغه ویره چې دی نه شي میراثخواره نور زیات یا میراثخواره خو ورور میراثخواره هم خپله روزي ده نو زما پلار ته مو واده ور وکړلی ولکه یو تکلیف پیدلی څه ته څو انسانان پیدا کړي چې روزي مالا ورسره پیدا کړي خود روزي الله ورکړي واچاته دغه نو د سره ستا کومه علاقه خوښه ده چې ستا خو سرګنۍ شي خاص کار چې ستا خواهش وي یاره زما خو زه درته وایم چې اوس له ډېر مجبوري بنګالي پیدا شي هم ګزاره کوي او نه پښتون خو سر نه خلاصي پښتون مسلمان بنګالي خو نو بیا دا دی لکه پخوا چې به خلکو کبترې دغه کړلې بیا به وزر ورته مړ چې کوچني ولوان ولځي هغه بیا دغه دی چې ته غوڅخانې له ننوځې دا وغورځي هغه لکه د بیزو والا نچګر څه دی هغه بیا په زنځیر کې واچو او را سره به یې بس ناټک کوي یا به سره دی خپل پیداوار اټک پکې ناټک نو تا یو وخت کې لا لونګۍ تړلې لا دستار تړلی د لونګۍ تړلې ضرور د پښتنو له وجه مو لونګۍ هم شته اوس سړی شته که په لونګۍ نه لکه په لونګۍ ټینشن دی ګرځ په لس سروره روان دي زموږ چا د عرفات په میدان کې ولې لکه څه ښځه به اخیستې خولۍ پر سر کې خولۍ دونه نو څنګه دی دغه تش چا پر چې کامک شنې خان هغه یو ترتیب نه دی ورکړی په دا باره کې خان خو بیا ترتیب ورکړي خو څوک یې بخله نه کوي څوک یې بخله نه کوي ځنو هغه د ناصر ډېر یادول د ناصرانو ستا ګپې ورځ واورېده د بیا ډېر خوند ورکړلی نو یو ټوکه پر وکړه ناصر چرګ حلال کړی چرګ حلال کړی دی بس وروره دا یو وزر یې ورځ باندې کړی دی دا بل وزر یې بل ورځ باندې کړی دی دا یو پښه یې بل ورځ باندې کړی دا بله پښه یې بل ورځ باندې کړی اخر یې غاړه پاتې شوه غاړه چې پاتې شوه نو ماینې ورته سړی یې غاړه پاتې شوه ټول ګرځه پر کښېږده بچت ته کاکړ ته ګرځه پر کښېږده کاکړ ته بچت کوي موږ یې نه کړو ناصر پنجې پیدا کړلی
نو سترګې پټې کړي چې ورکښېناستې ول یا الله تېز زری کې ستا نو به دوی څه کوي آیم روز مړه کله چې ځوانه نه وي مړه چې سپین سر کې موږ خالي ساتو اوس اتیری خورو مو دا سپینه ژیره په آخري وخت کې خورو ډېر وخت خو زه د ټیم یو شی نه کوي خر دې غټ دی وروره عمران خو نو 24 ګنټې نه دي در سره نه له ما سره حاجي عبدالرحیم لالا 24 ګنټې شته وروره ګپ رنګ دې څنګه یې حالات دې څنګه یې او وروره ما تا ټول موږ ډردالو نه پرش کوو سړی نه ولې په کار چې ما دې مطلب په پښو روانه یې بس سازو سامان یې مینه په برابر ښه د بازار شوم لري چارګل ملای ستړی وو انو خلک کلي والا ټول یاره دا مالا ته ولې وایستې ټول د بازار شو نه درلود آیم روز د بازار شو لري بس هغه زه او حاجي صاحب ماشاءالله سیاحت برابر ونه څه خبرې راته وکړلې د دې کور ودان الله د دې همیشه ژوندی او دا تر خوشاله لري دا یقینا هم خلکو ته خوشحالي ورکوي د خلکو پر چهرو دغه خندا وي د مسکراتونه راولي نو حاجي صاحب کور د ودان ډېره مننه الله د عمر کې برکت واچوي او الله د زړه مراد پرک امين امين که خان و خدای خبر شي پرس ولا موږ په چپ درو بیا په شاو لرسي ورور سوق ساعت دی لکه باغ موږ ټپ درو هغه ته بیا شاته زه شاته نه ځم دوی شاته دي دوی زه نه ځم زه پر شاته دي زه مخته کوشش کوم څه هغه دغه ټکټر هغه دا پیغام واوري د ما کار وکړه بلو چې مو ورور یو وګړي د الله په نامه باندې د الله د رضا لپاره یو کار وکړي کې چیر کوي چې کله نو زموږ ورور د نشي بیا سره د بدنامي आवाज مې درځي اول د بدنامي आवाज درالي انا بیا زمونږ په منډه نو بار سره ورته چې اړ ستاپ لاس مو دای کار کوي هغه د دوی نامر دي د خپل نامر دی لوځه نو دا پیغام دی په واشکا په الفاظ کې ورکاغ زموږ د یو ټیچر هغه بل کې دا زمو ګاندي ته په واشکا په الفاظ کې وګورئ او دلته خان وی تکشن آی مري بای هغه نه مري هغه چې راځي هغه بیا په بازار کې لګي بای تا خو دا مړ شي یار دا مړ هغه ته ناشته د مردگان هغه ته ناشته له خان زمو معلوم کې دا به دا تاریخ دی څه وی خان ته څه وی الله پاک د ورور د کور جوړ کړي موږ ډېر په سړي سولو په ستومانه یو او خراب سړي سمه لزانه جوړه د خدای سو کې وګوري د خوښ نه سي کله موږ خپل کوشش هغه ولا کړی دي چې دې وګوري ورور باندې چې پورته کې ډکې خاص کې دا نه کړی دی څه یار بس الله دې جوړ کړي بدازم استاد خبره ده نو ادي شول چې ګلال دي دول پلانې شایم ګلال چاته ویني نو هغه دغه ګلال وارو رښتیا ګلال او موږ د ما جاغو بس یو پنځل سکال مې ومن سو الله پاک ته پنځل سکال بس دا پنځل سکال و چلې دغه ترا الله د ژوندۍ لره الله د شان کور د ودان ډېر ټیم دراک